خپل بچو ته دعا کوئ. ستاسو د دعاګانو د وجې نه به ستاسو د بچو مستقبل جوړیږي. بچی ته خیره مه کوئ، بچی ته بد دعا مه کوئ. لا تدعوا على انفسکم ولا على اولادکم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیری به نه کوئ، خپل بچو ته به خیره نه کوئ، خپل ځانونو ته به خیره او بد دعا نه کوئ. بچو ته بد دعا مه کوئ. مشرانو چې هر څومره د خپل اولاد نه خفیئ، منځه کې ورته دعا کوئ. ستاسو د دعا د وجې نه به الله رب العالمین د هغه دنیا او آخرت دواړه بهتر کړي. خو ستاسو په بد دعا باندې به د هغه دنیا او آخرت دواړه تباه شي او هلاک بشي. بد دعا مه کوئ خپلو بچو ته، دعا کوئ خپلو بچو ته. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو بچي زمونږ او ستاسو د سترګو یخوالی وګرځوي. خیر دی کو خفیه د خپل اولاد نه، په زړه باندې ناکام تیروئ. او د نوجوانانو ورونو ته مې وایم چې د چا والدین ژوندي دي، د خپل مور او د خپل پلار زړه مه خفه کوئ. ستاسو معمولی غوندې خوږه خبره په هغې سره د والدینو زړه ډېر خوشحالیږي. ستاسو معمولی غوندې ترخه خبره په هغې سره د مور او د پلار زړه ډېر خفه کیږي. تا ته مخامخ څه نه وي، خو ځان له په تنهایۍ کې په صادر کې سر پټ کړی او الله ته ستا نه ګیله کوي. الله ما دې بچي باندې دا دومره خواري دې دپاره کوله، ده خو چې خبرې شروع کولې نو ما په محله کې مټایي تقسیموله، ما په محله کې پلی تقسیمول، ما په محله کې خوږه او شیریني تقسیموله چې زما بچي نن خبرې شروع کړلې. ما د دې ژبې خبرو ته زه د دې ورځې دپاره خوشحالېدم چې نن به تې زه کنځل اورم، نن به تې زه بدې خبرې اورم، نن به په دې ژبه باندې دې ما خفه کوي. د ده دا ژبه به زما دپاره اور سکور جوړیږي. ما د دې ورځې دپاره د ده په خبرو شروع کولو باندې شیرینۍ تقسیمولې. خپل والدین مه خفه کوئ، خپل والدینو نه دعا واخلئ. ستاسو معمولی یوه خبره د عمر د هغې د زړونو دپاره د زخمي کېدلو سبب جوړېدلی شي، او ستاسو یوه خوږه خبره د هغې دپاره د تسلی او د اطمینان باعث جوړېدلی شي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. ځوانا تاله چې الله ځواني درکړله او په دغه عمر کې ستا پلار سپینګیری شو، بوډاپې ته ور ورسېدلو، نو ستا دا ځواني الله تعالی دې دپاره درکړې ده چې ستا دا مضبوطې خپې ستا د پلار د بوډاپې د کمزورو خپو سهاره وګرځي. ستا دا مضبوط وجود، ستا دا طاقتور لاسونه دا د پلار د پاسولو د کینولو دا دغه د سهاره ذریعه وګرځي. ځوانه چې ستا د پلار د سترګو نظر په کم وخت کې ختمېدلو هغه وخت کې الله تعالی ځواني دې دپاره درکوله چې ستا سترګې به د هغه سترګې ګرځېږي، ته به د هغه سهاره یې، ته به د هغه دپاره مصیبت نه جوړېږي، ته به د هغه دپاره د الله رحمت جوړېږي. د خپلو والدینو د هغې ډېر احترام کوئ، د هغې ډېر قدر او عزت کوئ، او د هغې سره سره خپل بچي دا د دیني مدارسو سره وابسته ساتئ، دا د تبلیغي جماعت سره وابسته ساتئ.